کوم صورت یولسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ ولو يعجل الله للناس الشر. اس مشرکین مکہ دای رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا ته مونږ کوم عذاب نه یری دا عذاب را باندې ذره ولا مسخره به کولا دا عذاب را باندې ذره ولا مسخره به کولا عذاب به غوښته ولو یا کله کله انسان ډیر ډیس هرټ شي ځان د لپاره مرګ غواړي صحیح ځان د لپاره تباہی غواړي وای و خدای ما مړې ولنه صحیح الله تعالی فرمایي داس دعاګانې ز اورم نه کپدې ما فیصله کوله نو تر اوسه مې یوم نو پرې خوله ولو يعجل الله اكب جلتي ورکوله په عجلت ورکوله الله تعالی للناس خلقتا الشر عذاب استعجالهم بالخير لك سنجدي په عجلت باندې غواړي بالخير خیر د الله نه نو الله تعالی خیر ورکوي انسان غواړي نو خدای خیر ورکوي اوس د غوښتو دا معنا چې خامخا په جبه وغواړي تقاضا یې ده حال په دې باندې دلیل دی یعنی مثلا اوس موږ کور ته لاړ شو ډینر وکړو کنه وکړو نو د ډینر لپاره روزانه موږ دعا نه کوو چې خدای موږ له ډینر راکړي بیا دا دعا نه کوو چې خدای اوس موږ له خوب راولي او الله تعالی سار موږ له بریک فاسټ راکړي او خدای سار موټر له تیل را پیدا کړي صحیح خدای زمون تقاضی دی فطرت کې ګرځي صحیح ګرځي په خواب او په خیال کې ګرځي او چې خیال کې ګرځي دا ډیماند دی الله نه دا ډیماند دا الله او الله تعالی ډیماندونه پوره کوي دا کمپیوټرایز دی وجه خو زمون شیخ رحمه الله هغه څوک ورراغه ویجی زما واده نه شوی ما ته دعا وکړي شیخ رحمت الله علیه وی الله تعالی زمونږی مرګری له خیر ورکړي الله تعالی زمونږی مرګری له خیر ورکړي فالله خیر محافظ بل براغه ویجی زما واده شوی شپږ وکاله شو بچی مې نشته شیخ بلا الله تعالی دې مرګری له خیر ورکړي الله تعالی دې مرګری له خیر ورکړي الله تعالی دې مرګری له خیر ورکړي فالله خیر محافظ ینه بل دغه یو جمله ویله الله تعالی دې مرګری له خیر ورکړي مرته ظالم ایدا خلق دا غواړي چې دا کم شی یې ضرورت ته چې تاسو دا ذکر کړئ وی مرګری انسان په خپل خیر او شر نه پوهیږي ممکن دا کو واده کو مصیبت کې ونخته نو دې لپاره د واده سوال کول خو عذاب وختل دي ممکن ده چې بچي پیدا شو دې په مصیبت مړ ک صحیح نه بس الله تعالی نه غواړي چې خدای خیر ورکړي نو خدای په خیر خپويږي صحیح کو واده کې ولا خیری نو واده بولو کی کنه واده کې ولا خیر نه ده کوي والله دا ډېر خدوا ده ولو يعجل الله للناس كجر عجلت سرا جلتا سرا موږ تلوار لفظو استعمالو تاسو استعمالو کنه تلوار لفظ استعمالو عجلت جلدبازی تاسو تلوار لفظ استعمالو کنه ولو يعجل الله كجر تلوار ورکول الله تعالی للناس خلقتا الشر عذاب التکلیف استعجالهم لك سنجدي فعجلت غالي بالخير خير لقضي إليهم نتروس بدوية فيصلة أو رول شروع يعني دوي بكار ختم شروع لقضي إليهم تروس بدوي بان قضار آغلوا لقضي إليهم أجلهم فيصلة شروع دوي دا پارا مقرر وقت دوي فنظر الذين همونغ پریگدوا کسان لا يرجون لقاءنا چه غیق ان لري په ملاقات مونږه په لایف افټر ډیث باندې فی طغیان مونږ پریدو دوی په سرکشه د دوی کې یغمون چې دوی سرګردان ګرځي و اذا مسل انسان اکل چورسی انسان تا عذو تکلیف دعانا دے آوازن کئی مونتا لجنبی پا علق بانے پروت او قائدن یا پناستا او قائمن یا پا ولاڑا اللہ تعالیٰ وجہ دے پا تکلیف کی نو اس یو حالت داخلی چپلے تا چلے نوئی ہر حالت تی چلے ہوئی فلما کشفنا عن حضور
کله چې مونږ لري کو دنه تکلیف ده مرده روان شي داسې کعلم یدغنا لکه چې اړو आवाज نو کړي مونږ ته الاذر هغه تکلیف د فکول پارا مسو چې پرون ورته رسیدل هر څه اګنور کی هر څه یې کی یعنی نن خو چې غواړي سبا چې تکلیف کې لري شو خدای وایي بیا داسې کارخانه سره روایت کې پرون چې د باندې تکلیف نور راغله بیا خدای هم چیلنج کوي کني چیلنج کوي بیا خدای هم چیلنج کوي سورہ بنی اسرائیل پیدا مکو آیت نمبر 3 کیا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَلَ چمونگا انعام کو احسان باندے صحت ولا ورکو دولت ولا ورکو شہرت ولا ورکو اولاد ولا ورکو چکل انعام کو انسان باندے وَإِذَا أَنْعَمْنَا كَلَ انعام ورکو انعام کو انسان باندے ندری شئی ندی حیثیت ولا ورکو دولت ولا ورکو اولاد ولا ورکو حیثیت ورکو سٹیٹس دولت ورکو مال اولاد ورکو دغه درې شیونه دي سره دی باندې سره ځان آباد غني دی باندې سره ځان څه غني آباد غني یا دا غوړي شاروال شي صحیح ده بیا دا غوړي شاروال شي نه حیثیت وچی یا وایي چې اولاد نه وي یا وایي چې د قندار ټول ځمکه درامه جان نه ټول ځمکه وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ یا د فرید خان نه د میوان ټول ځمکه دا ټول شعر شاوي فارغ دام صحیح فرید خان ته د میوان د ازمو کې څه زمونږ هم دي یو سبزو دي کنه خان بندا څلورو مکه ورته دا ورته څلورو مکه وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اَكَلَ چمونگا انعام کو پہ انسان باندے اعرض نو دے مخواڑی دے اڑو خدای طرف تا بیا گوری نا اعرض دے مخواڑی دے اڑو خدای طرف تا دے دے چی لگ یو سڑے دے پیسو مالک شوے دے پیسو مالک شوے دے اگر موڑیا طرف تا گوری لگ زور سر مسجد طرف تا گوری دین طرف تا گوری بلکہ سو گوری اور تٹولی ونیس کاری تن انسان فطرت تے اللہ تعالی ذکر کئی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اَكَلَ چمونگا انعام کو انسان باندے آرز دے مخو گردے ونعا او دیر لری لارشی بجانب پا اڑخ پل باندے دا خدای دا لارنا یو اڑخ والی یو ایگزٹ والی یو دیر لری لارشی یو ایگزٹ والی دا گمراہ ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ اَكَلَ چ ارسے گے دا تکلیف کان یوسن نو دے بیا دیر نا امید ای چې تکلیف کې خدای وی راونی سو بیا د هر خیر نه امید ای دا الله الله مرګري پرون خو ته بل کیفیت ہے نن چې لک تکلیف در باندې راغی کان یوسن د هر خیر نه اوس نا امید شه سورہ حامیم السجدہ آیت کو بہت گورو کریں آیت با سیف اللہ خانہ اس بے گورو آیت نمبر 49 50 اور 51 لا یسم الانسان استڑکی گی نا انسان من دعاء الخیر د خیر د غختونا انسان د خیر د غختونا استڑکی گی نا خزرا کی خجی در نکلا بچی راکی خام درکل مال راکی اغم درکل اولاد راکی اغم درکل لس کورن تراکی اغم درکل نیم ہرات راکی اللہ تعالی د بریک نہ لگی چې بودری کر رہا ہے
پارکنگ ایریا ہے نشتے دے کم صاحب ادری گی تو عبدالباری دا گورا اللہ تعالیٰ دے انسان خالق تے بس تو مزاج کوئی دے لا یسقم الانسان و انسان تڑکے گنا من دعاء الخیر دغخت دخوشیوننا بس دام مال راکی او دام مال راکی دام مال راکی خدای نے خوار کا تو آئیت بکی بل چالا امور کا کنا کہ ٹول مال پر کہی نا ہر یو انسان دا وی چی دا خدای سرسری چی دا ٹول مال راکی صحیح او چی بل چالا شیور کی دا رضا استحصال دے ایکسپلائٹیشن گریب حالانکہ دے چی لگئی پیسے ڈیری نصورہ با لگئی دے دا نسلونو غم اغسطے دے دسا غم اغسطے دا نیکسٹ جنریشن غم اغسطے دے چی مانا پس با زمان زامن نازی بیا من وسیوی بیا من کڑوسیوی چی اگر طول لمی جمع کرے لا یسقم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ اکور سے گر تکلیف فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ دے بیا دیر نا امید او ڈسہارٹڈ وی یا ڈسہارٹڈ وی اللہ تعالیٰ وی دا دمر دیر خیرون چی غوالے دمر دیر میں درکڑی ہم دی نو کل کل زما طرف دا تکلیف ضرورت میں غم لگ خندہ پیشانہ سر فیس کوا سکوا خندہ پیشانہ سر تکلیف تا یو تا نہیں تیار ہو خیر دام راکا او دام راکا او دام راکا او دام راکا وَلَئِنْ عَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا اکچر وسکو مندتا رحمت و مہربانی د جانب پلنا من بعد ضراء پس د تکلیفنا مستو چ رسیدلے ودتا یعنی تکلیف تیر شو ال تکلیف نہ بعد میں اور سر بیا احسان کو اللہ تعالی وی دے بیا ما اگنور کی لا یقولن یقینا دے وی ھذا لی دازما استحقاق دے ازلی منگا زان بر کڑے دے سرے زان باندې ورودش په یو کړی دي لا یقول الک ډیرو خلکو ورودش په یو کړی دي خدای رخوا ک $10 ورسره نشته لا یقولن هذا لي وما اظن الساعه او الله تعالی فرمایي چې دنیوي ژوند بهتر شي د دوم باندې کار دا چې آخرت ته شي وما اظن الساعه از خیال لكم قیامت قائمه چې دا راتون کې دي ولا ارجئت الى رب بالفرض کا ډراغه ولا ارجئت الى ربي بالفرض کا واپس بوتے شم پروردگار فلتا ان لي عنده يقينا ما دپار الله خصل الحسنى ډیر خصيزونه به موږ دلته ډیر سره کړی دلته مونږ مزوري او تاسو دلته سپری التباس پری فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقِينًا مُنْ بخبر ورکوا کسانو تا چه کفر کرده بما غملو پامل دوی وَلَنُذِيقَنَّهُ يَقِينًا سقو بدویتا من غذاب غلیظ سخترین عذاب وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اکل چه منگ انعام کو پا انسان بانے آرزا دے مخواڑی ونعا بجانبے دے دیر درلان سے پا علق پل بانے وَإِذَا مسو شرو اکل چی غرسیگی تکلیف فضو دعائن غریض نو دے بیا دیر لوئی دعاگانے کئی بیا دیر لوئی دعاگانے کئی دے دیر نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی پرون تابانے کل راحت خود یاد ممنی تکلیف راگی نو ادری یاد شو پرون تابانے راحت ہو خود ما دا قانون دا پاسا والاڑوے زدیم چیلنج کولا نو تکلیف راگی نو ادری یاد شو عثمان دعاگانے کے حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائی لی کہ یا عبدی او زما بندہ اسکرنی فی رخائن ما راحت کی یاد کا زبد مصیبت کی یاد کم تما پر راحت کی یاد کا زبد مصیبت کی یاد کم تما آغا وقیات کا چھ دولت مالک زبد فقر و فاقو کی یاد کم تما آغا وقیات کا چھ صحت در سرا زبد مرض و بیماری کی یاد کم صحیح شو سورہ المعارج یو کم در شما پارکی آیت نمبر 12 شل او یویش ان الانسان تاکہ انسان خلقا پیدا کرے شوی دے حلوعا سنگا حلوعا جلد باز تاز جلد بازی بائی عجلت سر سڑے خبر کے عجلت ہیسٹ میکنگ ہیسٹ تلواری دے تلوار پسند دے
څنګه اذا مسه الشر کله چې ورسېد تکلیف جزوعا نو ډیر فریاد کوونکی و اذا مسه الخير اکل چې ورسېد تخیر منوعا نو دې بیا منکونکی منکیدونکې امنکونکی په خپل هم خیر نه کوي نور څوک هم خیر ته نه پریږي الله تعالی چې مال مالک شي صحت دې ورسره حیثیت دې ورسره په خپل خپریا چې خیر نه کوي نور هم خیر کول باندې خوښ نه وي هغه لم د گمراهی دعوت نه ورکوي څول ورکوي د گمراهی دعوت نه ورکوي سوره زمر درویشتمه پارا کې ده آیت نمبر 49 اور 50 فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف دغانا نو موږ ته آواز کوي ثم اذا خولناه بیا کله چې ورکو موږ ته نعمت د جانب بلنا قال دی وی انما خبر دادا اوتیتو علی علم چرا کړی شوی ما ته دا نعمت علی علم زما په خپل پوهه باندې دا زما خپل ټیلنټ دی دا زما خپل ټیلنټ دی الله تعالی وی نه داسې چرته ده بل هي فتنه بلکې دا خو یو لوی ټسټ دی ولكن اکثرهم لا يعلمون خو اکثر د خلکو په دې خبره باندې پوهیږي نه قد قال الذين من قبلهم دغه خبره هغه خلکو کړي و چې مخکې دوی نو فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون دفن کړي شر دوی نه عذاب د الله هغه مال دفن کم چې دوی لګیاو غټلې سوره اعراف اتم او نهم پارکی ده پیدا مکو ہاں 94 95 96 وما ارسلنا فی قریۃ امنگنو لے گلی پہسیو علاقہ کے یسیو وطن کے من نبی نسیو پیغمبر اللہ اخذنا مگر منگنی ولو آلہا اہل داغے علاقے بالباسائے فقر باندے باسا مانا فقر والذرائے اپ بدنی تکلیف باندے لعلہم یضرعون دیر پارا چی دوی عاجزیو کی اللہ تعالی نو اللہ تعالی وی دا کل ایشا باندے بدنی تکلیف راولم یا مالی تکلیف راولم زغوارن چی دے اصلاح وکشی زغوارن چی دے اصلاح علم یضرعون چی دے اللہ تعالی تا عاجزیو کی ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ بیا بدل کے ورکم پزائر تکلیف بانے الحسنہ راحت حتی غفو تردے پورے چی دا خلق دا مال او دا افرادو پہ اعتبار بانے دیر زیاد افرادی قوت ورطم ملاو شو امالی قوت ورطم ملاو شو نبی ایسو ہوئے اللہ تعالیٰ وی ماضی ہی رکھنا کال مکی پیسے ترشیو اگے کم لرسو وقالو دوی دعوے قد مس آباءنا الضراء والسراء تکلیفون رسیدلیو بدنی او مالی زمونگا پلارام نکانو تا او زمونگا مون خود کم ردن چی پیدا شوی دا سرو زرو چمچم مخلقی دا سپون مخلقی دیو دا عیش و عشرت جوان تیرو اللہ تعالیٰ وی چی کل خلق دغی تو رسید دی معنی دارا چی دوی خدای پزان بانے قادر نگنی دوی دا دیر مالدارا دا وجہ خدای پزان بانے قادر نه غنی ما تاسو لطیفه ویلې کنه ویلې زمون په دې وطن کې یو خاندان نه غي بل داس دشمنای مشمنای به نو بیا له دشمنای کې تیزمونو چرته هر 2 میاشتې پس به یو سړی مړ کړ صحیح او واقعي چې د پښتنو وطن کې دشمنای وي خو بلا ډېر شټو پکونه وای در سره وی وکړه کټونه چاپیرا په ډېر کې چاپیرا پار کټ کې دوه غوړي ټوکې پرتی صحیح نه سره ورځ تاسو موږ ډېر کې لیدل کنه همغه غپټ ځای کې ګل لښاته لکه مولیان کنه صحیح نور ول پښتنو په وطن کې صحیح ښکارې کې دیوال سره ضرورتي باتروم کې وځوړاندې باتروم کې وځوړاندې وای ته ضرورت راغله د باتروم نه وسو کوړه منډه کوم چې باتروم نه وځته مو زر سړی رسوم خدای خبر یې تاسو لیوان ته لیوان ته نه پیژنه
او کنه نه نو غصب داسې مسله ده الله اکبر او کنه ملمنو لپاره هم کنه چې باندې کړهال بیا به کې ملمه قرباني دزګه او بیا ملمه قرباني دي صحیح نو هغه خاندان والا باران ورېده جمع زموږ وطن کې د تماکوانی دا تماکونی ټوبکو نو د دې د کرور راځي نو باران شروع شو نو زموږ د اکور چې کوم دې د دې شاته کچه کوټې وي زموږه اوس روان شي چې ما مسجد جوړ کا مدرسه او سکول کنه دې کچه کوټې نو دا زمیندار وکړي اکثر دا کونړ غاله دا افغانان نه دي دا مهاجر شي نو دوی په ایو څه موسیقي خو شاته نور کوټې دي هغه مروانه کړی هغه خلک به پټونه چې چاکار کو دا بسګران نو دا غریبان به ټول راغله نو کوټو کې باران نه پړشي نو باران ورېده نو دوی کارونه باندې کولو بس تیز باران شنو بتراله غریبان حالت بس بیا خو خبره اترې شروع شي نو پکې دا ذکر شوی نه غفلانی دی بیا دوه مړی کړی صحیح دینه میاش مخکیم دوه لري کړی وی بیا نن دوه کسان مړ کړی نو یو کس پکې وی خدای دې وای نه ظالمان دي ها خدای دې وای نو زمون یو بزګر اوس مړ دی خدای دې وخی هغه غي سره مخکې بزګر پاتې شو دا غي اکل زمون نه سلور میله وړاندې دي سلور میله جنگلی طرف ته دي ناغي طرف بزګر پاتې شو ناغه داسې ساده ساده دیوال پر ډډه والے او غریب پوښتو پټی نه غلو کار نه چې هغه یو کس زمونږ عزیز خدای دې وایي ظالمان دي ظلم کوي ناغه داسې رانه شیر نه کا مونږ د دې ځمکې مالک ته نه کوي د ځمکې مالک نه نو بزګر ورته سوې نه کوي ورته نو ورته یره نه کوي هغه سره کسان دومره ډېر ټوپکی خدای ورته څه شي ویلې ساده سره هغه سره کسان دومره ډېر ټوپکی ورته خدای ورته څه شي ویلې صحیح الله تعالی دا د انسان مزاج دی چې د سره افرادي قوت او مالی قوت دې په ذهن کې دای چې ما سره خدای هم څه شي کولای نو دا انسان کمزوري ده امپریشن نه ده کمزوري ده دا بیماری ده وقالوا قد مس آبان الضراء والسراء ادوي چې تاکي رسیدل او پلاران کانو زمون تا بدني او مالی تکلیف نو الله تعالی و چې دغه سټیج تورسید او دای تاثرات فاخذناهم بغتة والمنذ ناصافا وهم لا يشعرون ادوي احساس نکید سورہ ہود او دې پسې دیم دی پیدا مکو آیت نمبر 9 او 10 ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا كچر ورسو مونگا انسان ته خپل جانب نه رحمت ثم نزعناها من وبياتنا واپس واخذ دا نعمت انه ليئوس ډېر نا امید کفور او ډېر باغی وی ولئن اذقناه اکثر ورسو دتا نغما راحت ما د ذرا پس د مصیبت نه چې رسیدل او دتا ليقولن نو دی وی تکبر سره ليقولن دی وی څنګه وینا تکبر ليقولن دی وی تکبر سره ذهب السيئات عني لا د تکلیفونو زمانه تیر شوا لکه چې بیا د تکلیفونو مکمل طور محفوظ دي لکه چې سره خدای هم نشي کولای انه لفرح یقینا دیر بوسٹنگ پیجنے ریجائسنگ افتخار فخور افخر کون کے نو واپس پل سبق وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف دغانا دے آوازونه کوي مونږ ته جنبه په اړه خپل باندې او قائدن یا پناستا او قائمن یا په ولاړه یعنی په هر حالت کې نه خدای کوي فلما کشفنا عنه الضر چې کله مونږ لري کو دنه تکلیف د مره دې داسې شي
کأن لم يدعنا لك چیڑ مونتے آواز نو کڑے الى ذرن آغا تکلیف لرکو دتا مسہو چی رسیدل دتا کذالک دغرنگی زین للمسرفین خیست کریشوی مشرکان دا پارا مصرف مانا مشرک مانا ذکر دا اسراف لغوی مانا دا حد نا پوری وطل سوشے دا حد نا پوری وطل نو اسراف دا عقیدے دا حد نا پوری وطل شرک کول اللہ تعالی ذرا سکول كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون آغامل جدو يقولوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم دا استخويف يرول دي تركت الله طرفنا ولقد أهلكنا القرون أتاكي سرامون هلاكريو القرون دير أمتنا من قبلكم مختصاكما لما ظلموا چکلدوی ظلم کرو وجاءتهم رسلهم بالبينات راغلو دوی ترسلان لدوی قواضی احکام وما كانوا ليؤمنوا خنو داخل کی ایمان راوڑوی کذالک انتخرنگی نجزی بدلور قومنگا القوم المجرمین مجرم قوم تا ثم جعلناکم وصل اللہ تعالیٰ وی اغیز رقم دغا چلو کو دا سنت اللہ دے دا سشرے سنت اللہ مانا رولز آف اللہ دا دا اللہ رولز دی چی باغیان سر دغا سکی دا دا اللہ رولز دی چی باغیان سر نو صلی اللہ تعالیٰ منتا انذار را کئی منتا سراتے انذار وارنگ را کئی ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا منگا اگر دولتا صلا خلائف نائبان فی الارض پزما کے اد خلائف دے مانا سکسیسر درواندنو خلقو فی الارض پزما کے من بعدیں پس ددوینا لننظرا امونگا گورو کے فتعملون چوستا اس سکوئی اللہ تعالیٰ وی غیت رقم دغا چلو کو اس پہ ستاس نمبر راگے نو زتاس تا گورم چی تاس سکوئی نو کتاسو ہم آغا سکوئی چی اغی سکول نو آغا سب فیس کوئی چی اغی کب فیس کری دی لیکن چی خدای سنت او دا خدای طریقہ بدلی گی نا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا أَكَلَ چلستے شردوی باندے آیاتنا زمونگا بینات واضح قال الذین وی آکسان لا یرجون لقاءنا چی اغی عقیدن لرے دا ملاقات زمونگا لائف اپڈت مان یقین نلگی اغی سوئی ایتی بے قرآن غیر حاضا پیغمبر علیہ السلام تو وہی چی راوڑا یو قرآن غیر حاضا دا دین غلاوا ذکر دی قرآن کے خود دا ذکر دے دا تا شرک وی دا حرام دی دا ناروا دی سخوگی خبری وشتا کنیشتا چی دا دول سرما پکیون خدا لالون رقص پکیون خدے یو معمولیون پیالائے گوٹر دا پکیون خدی دا ستا دی قرآن کو طول سی دا حرام دی مولا خلق خواتا اولی نرازی کیو وی چی پتا راتا ہونا لگی سوری وی چی پتہ راتا ہونے لگی دے مشرکین مکہ پیغمبر علیہ السلام تو دا سے قرآن رارتا لے دا سے گزارے والا دین دلتا ہم خلق دا سے مولا غاڑی چی غور تا گزارے والا دین بیانے دا دیو جو خلق مولا غاڑی نا ڈاکٹر غاڑی پروفیسر غاڑی لیکن ڈاکٹر اور پروفیسر پاس سے کمپرومائز کی تیاری کنی تیا دا خو ماڈرن دینی کن دا خو سی ماڈرن دینی وقال الذين وياكسان لا يرجون لقانا چی اغی امید نلری عقید نلری دا ملاقات زمونگا پیغمبر تسوئی ایتے راوڑا بے قرآن یو قرآن غیر حاضر دی یو نالاوا ذکر دی قرآن کے خصوصیت دین بل سنشتے چی دا حرام دی دا ناروا دی دا شرک دی دا کفر دی دا شرک دی ادا کفر دی دا سراوڑا چاہو دا بکیم خیر دا جائز دی دا خودی پرمیسی کر الہوش صحیح گنجائش اشتا کسی اشتا گنجائش اشتا ایتے بے قرآن غیر حاضا او بدل ہو یاد کی لگ چینجز کا سوکھا یعنی یا کوئی بل قرآن ناڑا کبل نشر آڑے ہاں نو دا چکم قرآن دے دے کے کلاس ہوا ہاں ایتے بے قرآن غیر حاضر علیہ قرآن غیر دینا او بدل ہو یا دا قرآن بدل کا چینجز پکڑا والا امینڈمنٹس پکڑ ہوگا سوئی ورطا امینڈمنٹس
قل تورت وایا ما یکون لی تصور نشکی دے مادا پارا ان ابدلہو چیز تبدیل کم دا قرآن مل تلقائی نفسی دخپل جانبا ان اتبعو زنفالوکم الا ما مگر آغسی یوحا الیا چی وحی کول شماتا انی اخافو زیریگم ان حسیتو کمانا فرمانی بخبر ربو کر یو وارفم یو قانون میں ہم چینج کی یو سنگل قانون سنگل آرٹیکل نزیریکم دا پروردگار پلنا غذاب یوم القسیم دا غذاب دلوی رزینا دا غذاب نوز اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تی دای توائی تاسو خمانا دا ڈیمانڈ دا سکوئی لکہ دا خبری چیزا زانا کوم لکہ دا خبری چیزا دا زانا کوم نو سلویخ کالا خودست تاسو میس کے پاتی ما دا سی خبری کرے او سلویخ کالا زست تاسو پنیزبان انتہائی معتمد سڑے ہو تاسو پنیزبان ایسا انتہائی معتمد سڑے ہو تاسو طولو دا دی وجہ کلا مونگا وایو یعنی یو سڑی ما تا ہوئی ویرو ما پا دیوان یقین دیشتے دی مرد نفس با ژوند ویو مرد نفس با ژوند ویو بیا با دا سی اکاؤنٹیبلیٹی دا ما پا ذہن کی نراجی مورتے میں ورگری شتا مورشتا وی او مور خمشتا ما ماما دیوشتا وی او ماما میوشتا ما تس خبر چیزا رستا ماما دی یا دا مور ستا مور دی وی دی مور راته ویل چې زه د مور او هغه دی ماما دی نو ما بس تا په یقین وکړ هغې مور ته د مور وي هغې ماما ته د ماما ووي ځکه چې دای په دې خبره کې ستا شک نشته چې دی به دروغ ویلي د دې مور خبره کې د شک نشته چې دی به دروغ ویلي ما وی ملګریا دا یو داسې سړي خبره کړې ده چې څلوېښت کاله دوست دشمن ټول په هغه باندې اعتماد کوي دا سړی دروغ نه واقف نه دی د دې سړي فطرت کې دروغ نشته صحیح اوس هغه سړي مونږ ته دا خبر وکړه چې مرګ نه بعد ژوند دی او هغې کې به ستاسو اکاؤنټیبلټي کېږي وی اوس مې دا خبره ذهن واغسته صحیح ما لومبی خو به خبر چې دا خبره کړې چا ده دا محمد کړې صلی الله علیه وسلم دا محمد کړې صلی الله لومبی د محمد پرسنالټي وګوره صلی الله علیه وسلم چې ستا مور زیاته معتمد ده چې دا خبره منلې کړه پیغمبر علیه السلام زیات معتمد ستا مور خو معتمد یې صرف ستا په نسبانه ممکن ده چې ګاونډي په یقین نه سره دروغجنه خبره ممکن نه ګاونډي هم وي چې دا څه دا دروغجنه خبره نو کو دا ګاونډي خبرې ته مونږ وګورو چې دا دروغجنه خبره نو بیا دا هغه دا خبره چې ته زما زوی او فلانه زما خاوند دی او هغه ستا پلان دی صحیح نو دا خبره مذبذبه شو که مذبذبه نشو نو چې دا مذبذبه شو نو بیا ته حرامي شو پس بدر ته ومنه دا خو یو ژوند دی که لس ژوند وایو ومنم خو حرامي ټول ته مهر خبره ذهن کې راغله مور ته مرګ دی لکه عقل نه کار اخله نو دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست په پریدا دشمنان وایي چې دا سړی په دروغ پوهیږي نه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قوم ته وایي چې عجیب خبره ده تاسو ما ته وایي چې د قران کې امندمنت وکړه د دې معنا خدای چې تاسو دا خیال د ما باندې چې دا خبره زره ځانه کوم یا دې جوړو زره ځانه کوم یا زه جوړو نو لهدا چینجز به کوم کول شم نو که زه ځانه کوم دا خبره یا زه جوړو نو سلويخ کاله تاسو میس کې موجود ماده څخه خبرې کړې هغه وی نه سلويخ کاله کې دا څه خبرې نه وکړي صحیح اوس وکړه خبره ماده ځانه جوړولې او ته سلويخ کاله هم جوړولې کنه مې جوړولې اعلی فساد ما باندې صافت راغی سلويخ کاله بعد مې خبرې شروع کړې پته ولګې دې something else behind it خبره زم کې را دا یو خبره دیمه خبره چې دغه سلويخ کاله ما تاسو میس کې تیر کړی دي زما د شخصیت متعلق تاسو څه تاسو پیغمبر اسلام څخه کلون باندې دعوت ورکو نو د مکه خلکو ته خپل شخصیت وړاندې کړ چې هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا ما تاسو کې سلويخ کاله ژوند تیر کړی دی سوره سلويخ کاله زما معصومواله تاسو کتل زما هلکواله تاسو کتل زما ځواني تاسو کتل زما د عقل د مدوم تاسو کتلې ده په دې سلويخ کاره کې زما متعلق تاسو ایډیا ده صحیح ټول په یو आवाज وي 100% وما وجدنا فيك الا صدقا مونږ تا کې سوای د رښتینیاولی نه سوای د دیانت تبرشین نه منل بلکې دا خپل خبره ده یعنی کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د نبوت ملاویدون دیابلس کاله بعد مدینه ته ځي دغه کاله بعد مدینه ته نبوت خلک نه مني کلمه ور سره نه وای دا ته دروغ وای کلمه ور سره نه وای ورته څه وای دا ته دروغ وای ته باندې مونږه اعتماد نه کوو ته د خدای پیغمبر نه بل طرف ته دنیا دارای په باغ خپل مانتونه بیا هم راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کیږي
یعنی یو طرف ته د دین په اساس کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي وای دا ته دروغ وایي دا خبره معتمد نه ده بل طرف ته دوه اعتماد کوي چې ټول خلک خپل مالونه رړیږي سره کوي پیغمبر علیه الصلاۃ او حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته نه چې نه تاسو خو زما دشمنای تاسو امانتونه کې نه خدای تاسو به خوبه سره د امانتونه صحیح او حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله رواني کې د هجرت پښپا نغه ټول امانتونه بای نمبر هغه حضرت علی ته حواله کړ او حضرت علی ته وی چې ته بدر له پس مونږ په سره روانيږي چې دا ټول امانتونه خپل مالکانو ته ورورسي دا د فلانی دی 1 لک روپے دا د فلانی دی 3 لک روپے دا د فلانی دا جولری دا د فلانی دا ډایمنډ دا د فلانی دا شی د فلانی دا شی د فلانی دا شی چې دا مالکانو ته ورسي به کې شور بیا موږ په سره روان شي خبر ده کړه recently example ها طالبان چې ها دا نه ترنسل ټول کښنه استوي شو څه او چې دای باندې معتمد وای موږ په دې پیښه موږ شزه ته او کښنه او دا ګردو پیښه چې د کوم کومندان منځله ده کومې لور ده او ګر به وته معلومه پس مسلمان صفتن دا پکار دی چې د دوست دشمن دواړه د لپاره قابل اعتماد دي صحیح اوس فکر خو هغه مفادات به نیولې به هغه مفادات نه فکر قبلو ته بنی تیار صحیح خو بار ته دي یعنی که دشمن نه هم پته ولګي ناغه دشمن هم وایي نه بار ته دی ورته موږ د پښتنو په وطن کې هم د دوو خاندانونو دشمنای وي د دوه خاندانونو دشمنای وي خو چې کله یو بل سره چیټینګ نه کړي نو د یو خاندان ملمه چرته رواني نثار احمد نه تاسو کی چې زخه د فرید خان ځای ته زم فرید خان سره مستر کار دی دا څنګه سره دی نو د دوه سره دشمنی د خدای نه وکی صحیح خو فرید خان یعنی د کردار په حواله باندې د سره چرته چیټینګ نه کړي دشمنی ته بس وخت موقع کوي ورته نو ټوپک د سره دی ټوپک هغه سره دی نثار احمد ورته فرید خان هغه یو انتهایی با اعتماد سره دی دوکه ولا نه کوي چیټینګ باندې کوي خیانت باندې کوي دروغ بنوي درو دا کردار پکار دی چې دشمنم وای چې او قسم دې شاه خان نو ځکه کله ځکه موږ اسلام په خوا پر پښتو مو پسې ورته لګړه صحیح ده قل تورتو آیا لو شاء الله تو اختی اللہ تعالی ما تلوتو علیکم ما بنولس کل دا قرآن ستاسو ڈاندے ولا ادراکم انبا اللہ تعالی خبر کریوی تاسو بے پدے قرآن باندے کچھلے خدای دا ارادہ وا دا خدای دا مرضی بغیر و دا قرآن مدے باڑو راکلے نو او زید زان زکا نوام او نظر بی اعتماد سڑے چی فقد لبستو فیکم تاکید سره ما وخت کړه استاسو مس کې عمرن یولو زمانہ سلوخ کالا من قبل مخکر دینا افلا تعقلون آیاتاسو عقل نکوي افلا تعقلون آیاتاسو عقل نه استعمالوي چې سلوخ کاله کې د سره ټیک ټاک او سلوخ کاله پس د سب غم غستل شي صحیح بلکې ما غمرګری ته وې ما هغه پیغمبر باندې زمون یقین نه چې دروغ نه وای ولی هغه ځکه چې د دې نبوت نه وړاندې هغه چې دروغ نه ویلي د خپل فائدې لپاره دروغ نه ویلي د خپل فائدې لپاره اوس د نبوت ته بعد چې هغه کوم خبرې کولې دا یو خالص هغه ته نقصان رسېده څوک په کانو ولي څوک په خاورې ورغورځي څوک په تلار کې اغزي ولا چي څوک په تسوي څوک په تسوي په عزتونو ولا حمله کوي کنه کوي ولا صحیح نو چې د فائدې لپاره کوم سره دروغ نه وای دا خپل نقصان لپاره به دروغ وای یعنی دروغ دې لپاره وای چې ماته نقصان رسي خبر ده کړه دا یو عقل مند خبره ده فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم پس نشتر ظالم دا جانا افترا چې هغه جوړ کړی الله تعالی باندې کذبن دروغ او کذب بیاات یا تکذیب کړی د آیاتونو د الله انه تاکید سرا خبر دادا لا يفلح المجرمون چې مجرمان کامیابی نه مومي ويعبدون من دون الله ادا خلق بندگی او عبادت کوي د الله نه علاوه ما د داس بوتانو د داس خدایانو لا یضرهم چې نه دوی ته ضرر ورکول شي ولا ينفعهم نه دوی ته نفع ورکول شي ويقولون دوی وی هؤلاء دا کسان شفعاؤنا دا شفیعان زمون دی عند الله پنځ د الله څنګه شفیعان چې دوی خپل خبره په خدای باندې امپوز کول شي خپل خبره په خدای امپوز کول شي نو پیغمبر تعالی تعالی ته تاسو کا دا خلق په خدای زورور دي خپل خبره منل شي
خو زما خدای ماته چرته داسې خلکو اطلاع نه راکړي، داسې هم سوچته چې هغه باندې دا تاسو خدای له خبر ورکوي د هغه چا چې خدای په تر اوسه نه خبر. قل تورته وایا اتنبئون الله، آیا تاسو خبر ورکوي الله تعالی ته بما پاشه لا یعلم چې هغه نه پیژني پاسمانونو کې نه پزما کې، سبحانه پاکی دا الله تعالی وتعالى غما یشرکون، الورد الله تعالی دا هغه چې دوی ور سره شریکان پیدا کړي. وما كان الناس الا امه انو خلق الا امه واحده، مگر یو ډله متفقو په توحید باندې. فاختلفوا دوی اختلاف کيو بل سرا بغيا او عنادا، فزد باندې یو بل مخالف کفر او شرک پیدا شي. ولولا کلمه اکثر نوې فیصله د تاخير د عذاب، یو سپیسیفیک ټایم نوې د عذاب لپاره، سبقت من ربک دوران دین ثابت جانب د پروردگار تانا، لقضی بینهم نو یقینا فیصله بشو مزدوی کے فوراً فی ما فی اختلفون پاشے کے چودو یغی کے اختلاف کولو ویقولون ادوی ویلولا انزل علیہ ولنشی نازلو ردے پیغمبر بانے آیت یو معجزہ چکم منگوارو من ربی د جانب درب صدنا. فقلت وتوایا انما خبر دادا الغیب چی قدرت بغیب باندے للہ دادا اللہ دے، فانتظروا تاسو انتظارو کئی انی معکم من المنتظرین، تاکہ سرمونگا تاسو مگرتیا کے دے انتظار کو انکو نیو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اکلچ اورسو منگا خلق تا رحمتا رحمت من بعد ذراء آپس د تکلیفنا مست ہم چی رسیدلے دویتا اذا لهم مکرن فی آیاتنا ناگہانا وی دوی دا پارا مکرن تدبیر پایتون زمون کی قل تورتا دمونگا آیتون خلاف تدبیرون جوڑی قل تورتا آیا اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالیٰ دیر تیز در تدبیر باب کی ان رسولنا تاکیق سر زمونگا رسولان یعنی فرشتے یکتبونا لکی ما آغا تمکرونا چتاسو کمی منصوبے جوڑوئی هو اللذی اللہ تعالیٰ آغا ذات دے یسیرکم چتاسو چلئی روانئی مو، یسیرکم چتاسو روانئی چلوی مو فی البر پوچا کی والبحر اپ سمندر کے حتی اذا کنتم تردے پورے چیئی تاسو فی الفلک پشپ کے وجرین بہم اروانی شدا شکنا دوی پکے سوارے بریحن طیبتن پنرم بادبانے وفرحو بیا اخوشال شپاغے بانے جاعتها ریح عاصف جاعتها ریح عاصف نراشد ایتا ریح عاصف جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف راشد تا یو باد تیز، ریح مانا باد، عاصف مانا طوفانی ٹورنیڈو، سوئی ورطا ٹورنیڈو. وجاءهم الموج راشد باندے چپے لہرونا من کل مکان دہر جانبنا وظنوا اردوی یقین راشی انہم چتاکک سردوی احیط بیم دی بسیچ شوی دی، دی پر ٹورنیڈو کی بن شوی دی، معاصر شوی دی. دعو اللہ دوی آوازن کئی اللہ تعالیٰ تا مخلصین خالصون کی اللہ لپارا الدین دین آغاز ہے بیاش پر خدایانو تا آوازن کئی بیا اللہ تا آواز کئی. لئن انجیتنا سوئی چکہ چرتا نجات راک منتا ملا زید دے مصیبتنا لنکونن من الشاکرین یقینا شب منگر شکر کون کنا فلما انجاؤ چکلا اللہ تعالیٰ نے جات ورکی دویتا اذاہم ناگہان دوی یبگون فی الارض دی بغاوت کے پزما کے بغیر الحق کے پنا جائزہ یا ایوہ الناس او خلقو انما خبر دادا بغیوکم علی انفسکم چستاس بغاوت یعنی و بعض دا بغاوت پزانون استاسو دے متاع الحیات الدنیا دا نفد جنل دنیا دا ثم الینا مرجعوکم بیا منتوا پس استاسو دا نبئکم خبر بدل کو تاسلا بما کنتم تعملون پاشے چوے تاس عمل مکولو انما خبر دادا مثل الحیات الدنیا مثال جن دنیا کمائن پشاند عبود انزلناہ چمون نازل کرے داو من السماء دور یزنا فاختلط به نبات الارض
فختلطا ډیر زیات راوخی چې دی باندې گیاهونه د ځمکې مما یاکل الناس د قسمه چې انسانان خوري ولنعام او مواشي خوري حتی اذا اخذت الارض تر دې پورې چې ونیسي د ځمکه زخرفا زینت او خوبصورت خپلا وزینت او شایسته شي وظن اعلوا یقین راشي د اوسېدونکو د دې ځمکې انهم قادرون علیها چې اوس د قدرت لرونکي دي فقط کول د دې فصل باندې اتاها امرنا راشدی ته آفت زمونږه لیلن د شپې او نهارن یا دروازه فجعلناها وګرځو مونږه دا حسیدن لو شوی کټ شوی ک علم تغنا لکه چې نو دا پرون په دې ځما کې بالامس پرون کذالک دغه رنګه نفصل الآیات تفصیل سره بیانو مونږه مثالونه لقوم العاقون تا يتفکرون چې څوک فکر کوي نو الله تعالی فرمایي دا دنیا ژوند خدا سے دی لکه باران شي زمکه شي او ډیره خوبصورت شي او هر قسمه ویجیټیشن پکې راوخیږي چې انسانان خوري او مواشي خوري د شپې په آفت راشي حالانکه خلک په دې انتظار سبانه بل ولري سبانه بل بسکو تاسو هم لوي الله تعالی د شپې په آفت راولم سار دي راځي پټی کې شي یا ټول ختم شي الله تعالی د دنیا ژوندم تک دی ته لګیای په امید باندې ژوند تیرې تو امید باندې او د شپې در باندې مرګ راوړم خبر لاړه شي ختم شي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یحرم ابن آدم ويشب فيه خصلتان انسان بوډا کیږي او دوه خصلتونه ځوانيږي چې دې څومره بوډا کیږي نو دوه خصلتونه عمر ځوانيږي الحرص وطول الامل یو حرص ځوانيږي او بل لوی منصوبه آینده کال لو بیا به ورني هیڅ کیو بنگلا جوړو صحیح اللہ تعالیٰ وہی دا انسان دے یحرم ابن آدم ویشب فی خصل داولی کا سیف اللہ خان سمر بہترین حدیث دے یحرم ابن آدم عربی کے اولو لکھا یحرم ابن آدم فکر ہے جی نا ویشب فیہ خصلتان الحرص وطول الامل ها فيه خصلتان دو خصلتنا خوينا خصلت دو عادتنا الحرص وطول الامل وجد منصوبه پلاننا سب بیا شرچاوي د قندار په پلان مکه بدا چلکو کابل کې زړه مکه پرتراي باندې پلازه جوړ کړو صحیح سلګه په هرات کې ولای چې په وخت ته پیدا شي جوړ کړو صحیح حالانکه دې او یو خالو دا سړی د دې کینسر دی ها هغه ورځ دې په ساعت د ترپیو کې دا کیمو صحیح دی وایي زه غواړم چې خپل کور کې اخلم د دې په لږ کې یو ځای دی هغه خصوم بیا لون دی هغه په اقوم بالون را باندې هغه کوم بیا درې کال چې تیر درې کال بعد یو ځای دی کور دې چې کو کې جوړوم غته کړه کې او زړی دی الله اکبر ان له یعنی دې سړي اوسم توجه اخرت ته نشته مسلمانان دې د ګیانا دی الله تو ورشه ورته دا حدیث وروخه هغه داس کوپرونه کې ته وسوم تر اخره یو ما مازن پر هغه څه کوپرونه شروع الله اکبر وتا خدای والے هغه بیا ختم دی الحرص وطول الامل او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سړی بوډا شي او بیا آخرت ته توجه پیدا نشي د خپل ایمان باندې وړي د خپل ایمان باندې را پکار ده چې چېرته ایمان را ختم شي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الزنا من الشاب قبيح ومن الشيخ اقبح والفقر من الغني قبيح ومن الفقير اقبح تکبر چې مالدار سره کوي پیغمبر وایي ناکاره کار دی مالدار سره چې تکبر کوي څه شي ناکاره پیغمبر اسلام یې د اخبار خو نه چې دی چې وګي امي تکبر کوي دا ډېر ناکاره کار دا ډېر د نو سړي ته کار دی چې دی په دې تکبر کوي او وی فرمایل چې والزنا من الشاب قبيح ځوان سره چې بدعملي کوي زناکاری کوي دا ناکاره کار دی ومن الشيخ اقبح کو سړي بوډا شوی دغه عمل کوي نو دا ډېر ناکاره کار دی بابا عبدالرحمن ډېر عجیب خبره کړې و ها
وی غفلت اس مناسب نه ده د سپین ژیرو. چې په خاص تاګریس نه شوی څنګه ها سر خو نه تور سره سپین شوی دی د سر متعلق ورته موږ فیصله نشو کولای دا تور دی سپین دی چې غفلت اس مناسب نه ده د سپین ژیرو خوب روان ده په وخت د صبح دم. خوب روان ده په وخت د صبح دم او به مار چې سړی لره ورشي نو دې سم شي. ورته ما په لار داسې رواني ما په نه دې څنګه دغه خو سړی دا ورشي بس بالکل نیټ شي سړی چې بیا کوم خو نشي نه وته البته باندې نه مار چې سړی لره ورشي نو دې سم شي. هر ځای اپلای کولای شي. چې مار چې سړی لره ورشي نو دې سم شي خو ته د ګور غاړې له راغلې نشوې سم. ته د ګور غاړې ګور پیژنې کنه یعنی قبر مې یو سوړه ده کنه قبر څه دی یو سوړه ده هغه ته نه مار کړي چې سوړي تر هشي نه شي ته قبر خاطر ورسېدې دا تر اوسه کوګوي. اوے هم قامت د دنیا کار کړي عمر واړه سړی لګي کله کېږي کله پاسيږي ته ټول خلکو ملا خراب چې هم قامت د دنیا کار کړي عمر واړه او په دوه رکعات نفل نشوي خم. پکاره چې دا بدن له په دوه رکعات نفل باندې د خدای رضا لپاره خم کې صحیح شو هغه د پاره سلیم لا نه لګي الله دې رحم خلک څومره همت کې لري ډالو د خپل لپاره دین لپاره چې سره لاس منټه نشته کښته ورته نشته ټول خلک مصروف دي. Eine von der wenn ich so che da pressure was cocky. Vor allem wenn sie so rein da kommt da دا آداب او تقاضا دار نه ډرایوینګ چې کې بیا خو حرام دي تلاوت نه کېږي ځکه څوک بریوالي یا بریزان والی وي یا الماری کې نشي د سیستم نه کو به د مدار نه نو خولې داسې کې دا غي نه وخت نه نو کې جاب کې نو جاب کې تر پر تلاوت ناروا ده خو جاب کې البته پر بهترین عبادت پر ذمہ داری پوره کوي ځکه تعالی پیسې راغی درکې کوي ته پته ولګي تلاوت کې فایر کوي دي یو ته پاله ده ولکه ولکه ټول څه ماته مشکل نه دی ها نو بیا ټیک ده یعنی کوي ته پته بیا خیر یو ته پته ده بیا جایز دی ما ته دوه دي کوم دا چې بیا جایز دی هیڅ بیا لاس نه توګه ها صحیح والله يدعو الله تعالی دعوت ورکړي الی دار السلام کور د سلامتی آتا کور د پیس تا ہوما پیس یا ہاؤس آف پیس جنت دار السلام دے ځکه تک هیڅ تکلیف نشته دشمنی نشته بیماری نشته زوړوال نشته ټوخی نشته فلو نشته هیڅ شی نشته نو دی وجه الله تعالی وتسوه دار السلام والله يدعو الى دار السلام الله تعالی دعوت ورکړي الى دار السلام کور د سلامتی آتا ويهدي من يشاء هدایت ورکړي هغه چاله چې غواړي الى صراط مستقيم لارې نیغه. نو قران کریم درې دعوت ذکر کړي یو د الله دعوت هغه دغه چې والله يدعو الى دار السلام چې خدای دعوت درکړي جنت طرف ته دا د